بسم الله الرحمن الرحيم. والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. والماء المستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. حجی منگ ویلیو پا طهارت کی و مباحث تی مدد سلورم بحث تے بدی کی ربائی مستعمل و بیان کی دو مسئلے رات بیانی دی باس عنوان کی یو دمائی مستعمل و حکم بیانی او دیم نمبر دمائی مستعمل و تعریف کی اصل خدا رچ خلق تعریف مخ کی کئی حکم رستو بیانی خدا متون دی متون پدینی مکلب چې دا کارونه وکي برحال دمای مستعمل حکم را تباینی کوم مفتابه رای دا غي ذکر کړی دا مستعمل یو بچی دی په طهارت د احداثو کې نشي استعمال ولې چې ته په اودس کې او یا په جنابت لري کې غسل وکې یو تعریف یې سره نو تعریف هم هغه کړی دی کوم چې مفتابه دی د شیخین رای دا د هر غوبو ته ویل کیږي چې یا به نجاست زایل شي حدث زایل شي مطلب به اودس سره اودس وکي جنوب سره غسل وکي نو یا به حدث زایل شي او یا د عبادت پنیت باندې استعمال شي اودس شتري اودس کوي ثواب راته ملاوي شي په دې سره به مستعملي ګرځي لاندې راځي لک مستعمل ابوک بلکې پنځمه حاشیه کې چې سلی کل شي وسغه نه چھوڑ دے اعلم ان في الماء المستعمل اختلافات كثيره الاول دغه اختلافات ډېر اول بما يصير مستعملا کله به وب پسبانی وب مستعملی ګرځي لکه چې وختي مثلا ذکر کړه نه بده کې د شیخانو رایدار چې په دوه طریقو سره مستعملی ګرځي رفع د حدث به وکي او استعمال علی وجه القربت وکي هم دغه مفتابه د القول الراجح کې دی د امام محمد رحم الله رایدار چې وب علی مستعملی ګرځي توجه جی چې هغه على وجه القربت استعمال شرف حدث ټکه بکې نه وي دې اختلاف ورستو سمارات دي نزين کې نه وي دویمه مسله دا چې وب مستعمل ګرځي نو کله به مستعمل ګرځي دا یو اختلافي مسله ده نو بدی کې امام سی ابراهيم الله مسلک دا دی څنګه چې وب د عضو نزایل شي بس دا مستعمل شولې هدايه او محیط او ظاهریه کې د شان ذکر دي محیط برهانی او د صاحبین رایداد چې وب مستعمله ال ګرځي چې وب بدن نزایلی شي او په یوځه کې قرار مونیسي اگر چې د متوزی یا د مغتسل موټی کې قرار ولي وننسي خو بهرحال صرف زایل کېدو سره مستعمل نه ګرځي لګ به بس ترقی کې چلال شي او ځکه قرار ونی سي اله مستعملي امام صاحب وی چې صرف زایل شي صاحبین وی چې نه زایل کېدو سره نه مخ کلال شي قرار هم ونی سي او اسانتیا چې د قصاص وزین کې د صاحبینو په مسلک کې دا نو دلتم اسانتیام پکې دا او علماء په فتوا ورکړي د وختار صاحب الکنز وصدر الشهید لمكان الزرت وفي الخلاصه هو المختار وبه افتى الامام المرغناني صاحب د هدايم په فتوا ورکړی دا تاسو به شری مولوی سي سمره د اختلاف پیدا ده شکل یو سړی او دس کوي او بغورځيږي په دې روانه کې چې کوم وبدي دا مستعمل دي کنه دي نو امام سی وي مستعمل دي او د صاحبین رایدار چلانی دي مستعملي ځکه قرار اعلان دي نیولې وځي کې مکان کې پوه شولې به مخکې راځي دریم اختلاف په حکم کې دی چې مای مستعملي
نجس دي که طاهر دي کنه مطهر دي. امام مالک رحم الله او امام شافعي رحم الله په دوه قوالو کې یو قول لري چې دا مطهر دي، یعنی دا اوس هم مای مطلق بشان دي. پیږي به امام ظفر رحم الله فرمایي چې چری او د سره مستعمل شوی یعنی متوازی استعمال کړي نه به طاهر دي او کشری چا جنابت د بر استعمال کړي نه به امام ظفر رحم الله فرمایي چې چا او د سوکړو او بر استعمال شده او بشر تجمع شولې طهور دي. طهور معنی طاهر هم دي مطهر هم دي. طاهر معنی ک کپړو سره بدن سره ولګي نجس کیږي نه. مطهر معنی او دست لپاره غسل لپاره د کپړې د پاکوالو لپاره استعمالول شي. پاکون کې هم دی او پاکیم دي. کچري حدث اکبر د بزایل کو نو به صرف طاهر دي مطهر نه دي. او زمنګ د شیخین او رایدا د چې دا نجس دي. به پکې د امام صاحب رایدا د چې بنجاستي غلیظه سره نجس دي د بیان سره روان دي. نجاستي غلیظه څه حکم دی وایو به. او د امام ابو یوسف رحم الله مسلک دا دی چې نجس دي نجاستي خفیفه سره. د امام محمد رحم الله رایدا د چې طاهر دي او مطهر نه دي. هم دغه مفتى به رأي د قول الراجح کړي. واختار صاحب الكنز هذا وهو ظاهر الروايه وعليه الفتوى. هم کتل هم دا مفتى به رأي د نو ځکه صاحب د قدرت هم دا ذکر کړي ورسېدلې به خجي دلته سمره د اختلاف ذکر کړي د بڅلورو مسلو کې. تاسو لږ متوجه شئ. که یو سړی دی او د سوکي بی او د سده بی او د سړی دا او د سنیت وکي ور سره د ثواب نیت هم وکي نو بل اتفاق مستعمل شي. امام محمد رحم الله وی د عبادت نیت یو کو قربت او نور دواړه وی بس دوه وجونه مستعمل شي. حدث په ځای له ور سره قربت نیت هم دی. دویمه مسله چې یو سړی او د شتري او د سکې د ثواب نیت هم نشتا نو بل اتفاق نه دي مستعمله. امام محمد رحم الله وایي ځکه نه دي مستعمله چې د قربت نیت نه دی کړي او شیخین فرمایي نه د قربت نیت کړي دی او نه په حدث ځای له کو پوه شئ. درېما چې او د سوال سره د قربت بنیت معنی او د سوکینو مستعملی ګرځي کنه دام بل اجماع مستعملی ګرځي. امام محمد رحم الله وی شهیدا قربت نیت کړي مستعمل شوی. شیخین وی حدث کنه د زایل کړي خیر د دویم ټکی شته قربت نیت کړي. څلورم مسله یو سړی او د سنشتره او د قربت نیت هم ونکړلو به استعمال کړي او داس کی نه د قربت نیت وکړلو ثواب نیت او داس هم نشتا. نو تاسو ته بدر زمنګ د حنابه بنسبانی نیت چې وضو کې شرط نه ده بغیر د نیت هم وضو کیږي. حدث په ځای کېږي لنډه ده. نو شیخین وایي مستعمل شول حدث په ځای شو. امام محمد رحم الله وی طهارت نیت نه دی کړي د عبادت قربت نو مستعمل نه دي. دا یو مسله کې سمره اختلاف د کني مخکې اتفاقی وي. که جنوب سره غسل وکي او د تبرد پنيت مانی وکي ځان لګي احکام نو منګه جنوب جنابت فرایض تیر شي وي کې نیت شرط نه نه دلته په سنانو کې تاسو وکنه د وضو سنن د غسل سننو. نو که جنوب سره بغیر د دینیت نه چې جنابت میوزي غسل وکي نو حدث زایل شو. نو شیخین وی مستعمل دي قربت نیت نه دی کړي. امام محمد رحم الله وی نه دي مستعمل پدې پوه شولې. حجی
مخکې بزونو البته یو جدید مسله د نو د دغه کې دی ایسایکل وته وي څه وته وي ایسایکل واټر زی بوختو کې من په ورسي بار ملکونو کې خصوصا یورپی ممالکو کې دا سکی چې کوم مستعمل وبي هغه د برازین جوړ کړي پیپونه لګولي هغه برازي هغه د جمکیږي ټینکرې لګولي طالبونه او دغه مستعمل وب واپس فلټر کړي نجس وبنه ادمه دا نجس وبو کوم مخه تیر شوی یو د سی وبي چې هغه کې بول براز وي نجسي نغه پرون مونږ ویلو کا فلټر شي نو صفت بدلی کی حقیقت بزیده هغه پاکی کې بهر حال ندم ویلو دیو د سکلی دا وبنه دا کوم چیز دا د سماتو لپاره استعمالېږي نه عام چوب کوم استعمالېږي دیو بور لپاره زین جوړ کړي دا به واپس یو ټینکی او غنه پس فلټر کوي یعنی مستعمل وب دا فلټر کوي نو سوال دا دی چې مستعمل وب کچره دا فلټر شي نو مطهری واپس جوړیږي کنه جوړیږي بنا بر مفتابه راي بنا بر مفتابه راي خو مطهر نه وي کنه نو د دې جواب دا چې اوجي مطهری جوړیږي وجه سره اصل کې دی باندې حدث لري شوی یا د قربت نیت پکې شوی ندی کنه نجاست راغلو د دې په وجه د دینه د مطهر والی صفت ختم شوی دا انطباق کو خد قاعده سره او چې کله فلټر شولې نو هغه نجاست ته لري کو چلري کړل واپس مای مطلق پاتې شولې طاهر وینو مطهر هم شولې جرمني وغيرها ممالک کې ګدا سکیږي کا مخکې راځي دا باس ختم شو البحث الخامس كيفية طهارة ما يذو فيه الماء کوم شي کې چوبه کې خودل کېږي دا غي د طهارت کیفیت را تبایني څنګه به پاکو نه په خوا به سلمانونم مشکیزي جوړولي او په باغی کې پرتی وي نو به الفاظ دیگر د چرمنو د پاکوالو بیان راته کوي نو په دې عنوان کې دوه مسلې بیانې کی اول نمبر وکل احاب دبغ فقط طهر مناسب احاب چې ده کنه مشهور ده چې غیر مدبوغ جلد ویل کیږي چرمنه ته او شریعت کې بهر هر اسم جلد الحيوان الغير المذبوح لغت به اعتبار سره به چې اختلاف کړي ګورو به ور سره خو په اصطلاح د شرع کې احاب هغه سرمنې ته ویل کېږي چې هغه د غیر مذبوح سرمن ویلات ذبح شوی نه وي او دویم نمبر ادیم دی اچھا جی ابه بس قاعده ذکر شوی دا قاعده دا د مولوی صاحب تاسو لکبر وګورئ لکه صاحب د قدرې دا مثلا ذکر کړی دا چې کله سرمن ته دباغت ملاو شي دا سرمن پاکيږي قاعده دا ده چې څنګه سرمن په دباغت سره پاکيږي دغه شان که په صحیح طریقه باندې ذبح وشي رګونه کټ شي مسلمان ذبح کی بسم الله وایي اگر که غیر ماکول اللحم حیوان وي دغه هم سرمن پاکيږي بغیر د دباغتا سوا د خنزیر او د انسان نه خنزیر هغه کې نجاست زید دی انسان هغه کې خبره کو کرامت فوجتا فتوا لیکلی نه ودی کی څو چې دا غیر مفتابه رائے ده بهرحال قاعده هم دا ده چې څنګه دباغت سره سرمن پاکيږي دغه شان زکات سره په شریع طریقې سره جزب هوشم سرمن پاکيږي کوم د حواله دی لیکلی و چې بدی رد کړو بل چالي کړي وکه خېلو بدی رد وکړه چې نه زکات سره سرمن نه پاکيږي برحال مشهور عمدہ رقم چې مونږ ویلا نصابته لاندې کړي وکل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالزکات وما لا فلا نو کوم چې په دباغت سره پاکيږي زکات سره پاکيږي او کوم چې دباغت سره نه پاکيږي هغه په زکات سره نه پاکيږي لکه د خنزیر والا هدايه کې دا قاعده رسلي کلمات طهور بالدباغ طهور بالزکات
وکذا لحمه في الصحيح وليس بغیر ماکول اللحم حیوان چې کنه چې دغه غوخه خوراک شرعاً نه جایز دغه خوراکي هغه هم په زکات سره غوخه هم پاکيږي پاکوالی معنی خوراک نه یادو استعمال بیل شه پاکواله بیل شه کا هغه جب کې در سره دا او منځ ور سره کې مونږ د کیږي دا معنی په دغه د بر مونږ کې مونږ د کیږي پاکه ده او چا پکې تفصیل کړی دی چې زکات سره غوخه پاکيږي زکات خو پیژنې کنه شریعه ذبح یادوما زکات سره غوخه پاکيږي د هغه حیوان د چا چې جوټه پاکي رسې او کله چا جوټه نه پاکي جوټو بیان روان دي نو په زکات سره غوخه نه پاکيږي خجين وكل إهاب دبغ فقد طهر جازت الصلاة فيه دو خبرې دي یو د طهارت خبره ده یو د استعمال ده فقهاء لیکلي د چمړې د دباغت سره د دریو مسایلو تعلق وي یو د چمړې پاکواله د صاحب د قدرت ذکر کړي وکول یهاب دبغ فقد طهر ایو مساله پاک شولا دا مسله د کتاب الطهارت ده کم کې چمنګ لګي دیمه مسله دغه نه لباس جوړول او غ لباس استعمالول نو دا کتاب الصلات مسله ده مصلات جوړې مونږ په لپاره کې به ووري الټه شوګه اوله مسله چې چمړه په زکات سره یا په دبغت سره پاکيږي دا یو مسله ده د کتاب الصید ده طهارت نه دویم د دین لباس جوړې چولې دي یا تجاری ماس جوړې دا کتاب الصلات د دې مسله سره متعلق ده دریم دین دي مشکیزه جوړ کړه او په کې دي د غبو په پاکي کنه او یو پاکي وي دا وس د کتاب الطهارت مسله ده اوله مسله ذکر کړی ده کل اهاب دبغ فقط طهور خبر ختم شولا دیم مسله د استعمال کوي ګوره د کتاب الصلات مسله ده جازت الصلاه فيه دې کې مون سیده ان دالي کپڑے دې چولي عليه ونویل زکه چې مونږ پکې صحیح دي نه د بره په طریقه ولا صحیح وجه دا د تاسو متوجه شي لباس چې دی لباس دې طهارت بهر حال ضروری دی که یو معمولی غونته کیسه ناپاکه وا په غلیظه سره د درهم نزیت او خفیفه سره د ربع نزیت او په سلامون کیږي او کته پته وا ربع نه کم و نو مکروه ده او غلیظه چې د درهم نه کم و نو به مکروه ده په مسله پوه شولې نو د لباس حکم کې سختواله دي او چې کله ته د جانماز جوړ کو د بره په مونږ کې نو کې حکم دار چې قدمین دي کمزې کې دي او کمزې کې لاسونه لګي ګوټنې کمزې کې لګي او کمزې کې دي تندې او پوزه لګي دا ځکه پاکو خیر بس پورا ده خو شټو لګنده و د منس کې نجس و نجس دي ولا فقهاي داسې تعبیر کوي لباس بکم لباسي تعریف کوي چې د منسکون کې بهرکات سره خوځيږي دا به لباس حسابيږي نو کچا یو غوټي کپڑے چولې دي او دا یو ګډ ګنده دي او دا خوځيږي را خوځيږي منس په حرکاتو کې رکوع سجدي لوغه ګډ نه خوځيږي کوم چې ګنده دي دا د لباس نه خارج دي د سره منس کیږي دي کې دا سہولت ده جانماز ده ګنده شو نجس شو نو بعضی فقها دا ویلي چې کوم د کې تندې او پوزه لګي دا پاکو بس خبره ختمه ده او قدم نور درځي ګندې خیر ده هم د یو جانماز کا نو ګره د دې کې سہولت زیات شو کنه شو او چا په ګله دا ویلي کوم د کې چې دا و اندامونه لګي دوه ګټنې دوه لاسونه دوه قدمونه او یو مخ دا ودی کنه علی صبت عظم حدیث کې چرازي دا زی پاکو بس جانماز په پاکي بهر حال مقصودی خبره ده چې په بیان د طهارت کې سختواله په لباس کې د چې لباس کې جازت الصلاه فيه ټیک شو عليه په طریقه ولا معنی ټیک دی کنه ونه رسیدي نو دای د استعمال بیان شو والوضوء منه وضو ته کې مونږ په کوم صحیح د وضو ته کې وګوره درې وړ مسالې چې دي که تاسو سوچ ذکر کړلې فقط طهوره هغه کتاب الصید والا مسله د ذکر شولا
جازت الصلاة فيه لباس ته جوړ کړی دی ولاړې په یاد اچولې دی د کتاب الصلاة مسله شولا والوضوء منه در چا مسله شو در کتاب الطهارت مسله ده لکه عنوان یې څه لګولې طهارت ما يوضع فيه الماء اصل کې مسله دغه ده ولې ګران نه ده کنه ها د خنزیر کم سرمند هغه بهر صورت نجسره د یو کار ام پینې کیږي نه طهوره حکم لګي نه جازت الصلاة فيه عليه حکم لګي او نو الوضوء منه حکم ته لګي برحال یہ روي بینه مجموعي تور درې مسلې دي کې بیان شولې والآدمی آدمی مرا مستثنا کړي ده الا جلد الخنزير والآدمی خو دې استثناء کې فرق دی مولوی سي خنزیر په باره کې درې واړه حکمونه دي کم چې مونږ ویلو نه فقط طهوره حکم دی نجازت الصلاة فيه ولا حکم دی نو الوضوء منه حکم دی او په آدمی کې کوم استثناء دا صرف اول سره لګي فقط طهوره بس پاک شو پاتې شلو جازت الصلاة فيه ولد شمار الا چې کوم راغله استثناء د اخیری دوه استثناء شوی د په آدمی کې ښه جازت الصلاة فيه د آدمی سرمن نه کپڑے جوړې جانماز جوړې دا جایز نه ده الا الادمی دا نه ده جایز مخکې جواز خبره وا اوس دا د جواز ده والوضوء منه مخکې الوضوء ته جایز ده الا الادمی نه ده جایز استثناء کې اخیرو دوه مسلو ته شامل ده هر چا ولا مسله ده فقط طهوره نو مستثنا غي ته نه ده شامله هغه په مستثنا منه کې ده یعنی پاکیږي خو به وجه اکرام او تعظیم د انسان نه به لباس جوړه څرمنو نه به کې وباچي ما په خل ورسېده دې لپاره یو مثال هم ذکر کړی كل انسان ذو اب و ام الا ادم وعيسى دو مستثنا دي کنه یو آدم یو عیسی نو آدم ته وګوره مستثنا منهما دی کا دا به ام دوړونه علیهم السلام او عیسی علیہ السلام من احدهما دی دلتم آدمی چې دی دا بدریو کې دوه مستثنا دی یو نه دی خنزیر ټول نه مستثنا دی ورسېدلې به خجی دا خو یو مسله شوله او کنه درې وړ بیل حساب کو نه درې مسلې شولې صدرمه مسله هم د دې عنوان وشعر المیتة وعظمها طاهر دا قاعده کلیه ده چې د ماکول اللحم حیوانات او د غیر ماکول اللحم حیواناتو د دیو هرغه عضو چې هغه کې سانوي لکاډو کې ویخته نوکان د بهر صورت پاک دی د باغت شوی کوي زکات شوی یو کنه وی پوهه شولې بده مانی بس دا باس ختم شو ور سره دا خبره زین کې کینه وي د باغت دوه قسمه یو ته حقيقي د باغت وي یو ته حکمی د باغت نور ته کې دی وچ شي او حقيقي د باغت چې باقاعده په کې کیمیکل استعمال کوي هغه ته به حقيقي د باغت وي رسې مولي شه بده معنی لاندې لیکلي ریش سو وړی ویخته وبر د ګړو بزو ګړو والا وړی کلو خغه ته وی وبر کنه قرن خکر او د خپل موزي دي کې څه ته وی او نو دا د هر حیوان عربی کې بیل بیل نو متاخلی زلف دی خوب دی حافر دی دا ټول پټوله كله هذه طاهره من الميتة سوى الخنزير نا تاسو په شولې بدی خجی د انډه بچو کې میانډه خو نه ذکر کړي نو ولې سب انډه او پيو کې هم ساسې ضرورت نه کوي ښا چې د روح وتلو سره د دې ډول نم ساو وتل داسې نه نو مسله دا ده چې و چرګمړه شولا او د غیر خېټه نه چا انډه روي سلاګر کې چغولې نه بهر حال د دې خوراک جایز دی پاکه ده دغه حکم بوجه کوم قاعده مې ویلا ورسېدلې به خجین او کچری و بزمړه شولا او د غي کوم یا ذبح شولا مړه شولا کارڅ شولا د غي دا تینو کې پي دی هغه ته چاره ول وشل نو که ذبح شولا غوخه خو به هر حال پاکيږي تاسو ده کنه نبی په کې څه اختلاف نشته دغه پي قرباني په وخت کې چې من غوګان ذبح کو د پي د تینو ناراضي د بهر حال پاک دی بده کې شک شوبه نشته
ها چې کله مړه شوله مرداره شوله اوس ته پرې خلوص څه حکم دی نو اوس پکې اختلاف دی امام صاحب رایې داره دا پاکه ده او د شیخ صاحبانو رایې داره چې دا پی چې دي نه پاک دي په دې اتفاق دی چې پی پاک دي په دې اتفاق دی خو صاحبین وی چې کله دا چیلې دا غوا د سم د مردار شوله نو ټول اندامونه دا ټول مردار شو نو دا کم تین دي دا مردار شو نو پي اگر که پاکو خو به مردار لوخي کې چې پي واچي پي مرداري کې کنه نه دی پوجا پي مردار شو بس نجس شو راسي په خوراکي جایز نه دی او امام صاحب رحم الله مسلک دار سره دغه نجس لوخي نه هم پي ناپاکي کیږي نه هجي مخکې راځي دا باس ختم شو البحث السادس انواع البئر باحکامها شپږم بس تو کویانو انوار تبایني سره د ټولو احکاماتو دا ډېر اهم بس دی بزن کې کنه وای زی اوای ټوله قصه کوم نه ورته کېدی کویا بدو قسمه یو ته مایع ویل جاری ویل کېږي جاری او یو هغه کوی چې هغه جاری نه وي څنګه مو ته ویږي ته بئر الجاری او بئر غیر جاری دی بس خبر ختمه ده نو یو بئر جاری دی بل بئر غیر جاری دی تاسو متوجه شئ کم بئر جاری دی پای کې نجاست وغورځیدلو نو حکم دا دی نجاست به تر لري کې او به ټولې وبره وباسي ټولې وبره استلو به څه طریقې دي دا به ان شاء الله وایو دې ته لږ انتظار وکړئ یو مسله دویم کم چې غیر جاری کو یاد پای کې نجاست وغورځیدل نو بس دې کې درې صورت جوړیږي نو که غلط شوی ما یار زه لفظ د نجاست ته مده سینه ده به ووري کویا چې دې کې بده کې نجاست وغورځیدلو بهر صورت ناپاک دې ټولي وبرو باسو کدا جاری او که غیر جاری قصه ختمه ورسېدلې دا تقسیم وسته که کویا کې چر یو حیوان وغورځیدلو او مړ شو دا تقسیم دی نو خبره لګوده کوي اول که کویا کې نجاست وغورځیدلو ټول یو برو باسو جاری که غیر جاری کویا ور سره ناپاک شوی دی یو مسله دویم کویا کې حیوان وغورځیدلو او ژوندیم واپس رويستلو او د حیوان کما لاړې دي هغه وبو سره لګیدلی نه دي نو که هر قسمه حیوان وبو به هر حال پاکي دي خنزیر نه علاوه پوه شولې بده د دوه مسله شوله دریم کویا کې حیوان وغورځیدلو او مړ شو او ترویم سلو رويستل ټکم وایا کویا کې درېمه مسله ده کویا کې حیوان وغورځیدلو او مړ شو نو څه توګه کېده اوس دوه صورت دي یو دا چې دا حیوان پړسېدلې رجېدلې نه دي حکم به هر حال دار که هر قسم کوی ټولي به برو باسو ورسېدلې په ټولي به برو باسو څنګه برو باسو قصه روانه ده څو مسلې شولې څلور شولې یار نجاست وغورځیدلو یو حیوان وغورځیدلو ژوندیم رويستلو دوا او دریم حیوان وغورځیدلو خدرې مده کنه سیده او وپړسېدلو یا ورجېدلو بهر صورت به وبنجسي ټولي به برو باسو څو مسلې شوې درې څلورم حیوان پکې وغورځیدلو پړسېدلې رجېدلې لانه دي نو دی کې وس تقسیم دی موږ شروع کې تقسیم کړو قرآن کارم کړو اوس دا کویا جاری دی که غیر جاری دی کچری جاری دی داسې ده که نه لاک شان صبر صحیح ده کچری کویا دا صورت رامخ کې کچری کویا غیر جاری دی نو اوس د دې درې صورت دي څلورمه مسله حیوان غورځېدلی دی مړ دی پړسېدلی رجېدلی نه دی او کویا غیر جاری دی دا قیدونه به لګوئ یاد ساتئ ګورئ فقه کې
قید له انتهایی زیات اهمیتي انتهایی زیات قید سره حکم بدلیږي را بدلیږي. تاسو ګورئ موږ یو قید کې پرون هم چې هغه د اوبو خبره کوله بل شي چې به غالب شي تاسو نورم خیال کوئ ټول قیدونه کې لوبه ده ښه نه فقه د دې په وجه ګرانه د قید به لګېدلی تا ته به پته نه وي نه به لګېدلی پته به ته نه وي نو مطلق مسله بیانول مشکل وي ښه. نو ګوره کویا غیر جاری دی دا یو قید شو ښه د جاري حکم دا نه دی. حیوان پکې غورځېدلی دی حیوان یادو نجاست نه یادو ګوره دا بل قید دی. پړسېدلی او مړ دی ژوندی نه یادو او پړسېدلی رجېدلی نه دی که هغې بل حکم دی. نو اوس درې صورت دي دا کوم حیوان پکې غورځېدلی دی دا به درې قسمه یو وړوکي یو متوسطي او یو غټي. نو کوم چې وړوکي هغې حکم دا دی د دې د کویا د پاکوالي طریقه به دی 20 بوکې به روباسو یا 10 وجوبي 10 استحبابا او که متوسط خپل مثالونه را روان دي نه به 40 وجوبا او 50 به استحبابا وي. او که غټ حیوان وي نه به د نجاست والا حکم دی به د پړسېدلي رژېدلي والا حکم دی ټولې به روباسو ټولې به خبره څو ځای مو غونډه کړه نجاست کې پړسېدلي رژېدلي کې غټ حیوان غورځېدلی دغه یو ځای ته ټوله خبره را غونډه کړه پوهېږئ که نه پوهېږئ. ګوره یو تلک شان وإذا وقعت في البئر نجاسة د نجاست په اعتبار سره هم د تقسیم کړي انه الاول البئر غیر جاری حکم بیانوي غیر جاری نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها وبابا ټول روباسو دا وبچ موږ رويستلې دی وبو کویام پاکو بوکا هر څور سره پاک شو ته بدانه وی چی دا کویا دا کمی غاړي ماړي دا هونه دی پاکي ځکه وب نجس وي دا چې موږ رستلې غاړو سره لګېدلې هغه کې بنوري ورچو دا غیر پاکوالي د بار یا بینځو چینځو لاندې به وبس یا به روباسو به غاړو سره لګي به بنوري ورچو غټه لنجه به جوړ شي. نو بنا بر استحسان به ضرورت دیکھا سره د بوکې نه کویام پاک. اوس راځي مخکې المرحلة الأولى بعد وقوع الحيوان في البئر الموت وله 3 صور. منګه خبره نچول کې ځاسم ذکر کړو دی چې څه طریقې سره وسوي او به ما غشن وایو او کلان دي تختی ترا کو شو نه کوي. وګورئ موت الحيوان في البئر وم قتل غیر متنفخ او متفسخ. متنفخ چې وپړسیږي او متفسخ اجزاء بیل شي. نو الصغير د 20 تا 30 لیکل کنه متوسط کې 40 50 او کبیر کی جمعی مالی کړی دا او متفسخ او متفخ چې منتفخ دې باره کې جمعی ما پوه شولې به راځي ورلا یاد بساتئ حیوان بتی دا خبره قید منو ویلیلا اول به حیوان روباسو غینه پس بګوره بوکی روباسو او که حیوان بکی او بوکی تر روباسو به دغه مثال یې غسلی چې ویل مالګه پکې شته که نشته دی ویل نشته دی نو هغه به هلته څمڅۍ کې مالګه واچوله بیا به یې دې نه څه کړو اوس هم نشته بیا به بله څمڅۍ کې واچوه څمڅۍ کې به سره نه رښتې څمڅۍ کې در اخیستې وه څکلې نو مالګې به تلې ته ورچوله ویل نه اوس هم نه ده بیا به هغه لوبئ اړه به هم چاودی یو بیا به هم کوي هماغه شی اول به تې دا روباسو دا قید به ذهن کې یاد ساتئ که فإن ما نوصل هذه سورة ولا موت الحيوان الصغير فإن ماتت فيها فارة عصفورة چرچنا او سعوة دغت ویلې کېږي چتی ته دې کوم عبارت یې لیکلی هغه دا دی چې وړه مرغۍ ده د چرچنې نه او ټوپونه وي په دې څانګو باندې خو موږ ورته چتې وو داسې غوړ مل چي نو بس بیا خو به نارنجي او سودانیه دې ته به موږ څه نوم وایو تورڼکه ورته وایي د میخ باندې د بره ناستې دي لکو څتې خوریم. سامي ابرس دا اوس سمسرکۍ ته وایي خو موږ پرون تقسیم کړی که ذهن کې مې یو د کورنۍ سمسرکۍ دي نو موږ ویلی دي کینه نشته دی دا هغه غټ دی چې کربوړی مربوړی چې ورته وایي ګرګټ ورته وایي که څه ښه چې د دې حکم وایي سمسرم ده نزح منها من بین 20 دلوا الى 30 پوه شولې پې خجی ورسره لکشان جزئیات وای دی مسله کې
فاری په باره کې مې ویل چې شل نه دیر شو پورې بوکي به روباسو. اول مصداق یې فاره ګرځولې وه. یاد ساتئ فارتون دا اله ده چې کله پیشو نه منډه نه وي او که پیشو لغته کړې وه او ګویا ته وغورځېدله نو بیا ترې ورسره امتیاز یې ځي نو بیا اوبو کې نجاست غورځېدلی حکم شروع کې ویل ټولې به روباسو. اذا لم تكن الفاره هاربه من الهره ولا مجروحه دغه شان مجروح هم نه وي که زخمی و نو بیا خو نجاست وینه اوبو سه وغورځېدله هم قصه ورانه ده بیا نجاست غورځېدلی د هغې خپل حکم دی. ښه جي حتی که ژوندی م راویستله که نه پیشو نه تښتېدلی دی یا زخمي ده بیا هم ټولې اوبه روباسو علت شته که نه نجاستو. دغه شان هیرې بیان وروستو را روان دی بس اوس نه واورئ. هیره چې ده هغې په متوسطو کې حساب کړې ده ښه نو هغې کې به 40 نه 50 پورې دې کې هم اله ده چې کله سپینه نه وي تښتېدلې او زخمي نه وي که سپینه تښتېدلې وه یا زخمي وه بیا به ترې متیاز یېدلي او یا به وینه اوبو سره لګېدلي بیا خو نجاست لګېدلی بیا به قصه بدلې. برحال فإن ماتت یې شروع کې ویلې ماتت که ژوندی راوتله هغې قصې خو م کړې وه مخکې. راځي دا خبره لږه تفصیلي وکړو ما ته لږ متوجه شي. دا کومه قصه شروع ده د اله چې دا حیوان مړ وي او که حیوان ژوندی راویستلو نو بیا دو صورتې دي. یو دا چې جوټې بلکل اوبو سره نه ټچ شوي خنزیر نه علاوه اوبه هم هغه شان پاکې دي پوه شوي پې او که جوټې اوبو سره ټچ شوي اوبو سره لګېدلي بیا هم ژوندی راویستلو نو بیا به موږ د حیوان جوټې ته ګورو د هغې حکم به په اوبو باندې لګوو. دا دویم صورت شو. جوټه څنګه د هغې بیان را روان دی لږ صبر به ورته وکړو ونه رسېدلی پې مخکې ځو که نه صورتونه ډېر جوړ شو که ذهن کې مې نو دا فتوه چې اوږده هغه موږ دا یادوو د کویا پوره قصه ولیکه نو دا اوس اوږده فتوا ده ته به دا ټولې قصې لیکې دې لسو کې دا نه یادوو چاته لس تېرې شي استفتاګانې نو بیا به وروسته دا قصې کوو د خیره مخکې راځئ. نو اوس زموږ د اردو فتاوو کې دغه شان اوږده استفتا نه وي نو موږ کوشش کوو چې داسې کار وکړو چې اردو فتاوو کې نه وي شوی سره د جزئیاتو ټوله قصه را نقل شي نو خوند به ونه کړي. دا څه لوبه چې ما وویله که خیلې مې واورېدله که نه ته دا ټول را نقل کړي حوالې هسې هم شته نو دا به ډېره فایدهناکه شي. مخکې راځئ. بحسب کبر الدلو وصغرها ته به ګورې که بوکا غټه بوکه و بس د شلو به زیاتې 10 راویستل هم کافي دي که یو کې 2 زیدلې او که یو کې 3 زیدلې هغې حساب به کې 4 زیدلې هغې حساب به کې او که وړه وه کومه چې په کار د هغې نه نیم په نیمه وړه بیا به ته 40 روباسي وجوبان د دې بیان روان دی. دویم صورت موت الحيوان المتوسط بیان کوي وإن ماتت فيها حمامة او دجاجة او سنور پیشو ته وایي كسنور مغلوب يسير على الكلب نزح منها ما بين 40 دلوا إلى 50 دا مسله مشوله. دلته یو فائدہ ذکر کړی دا به وایو فا بضم الكافي الكبر یادې کبر بضم الكافي کوي او اسکان دباوي دا به جثه د بار استعماليږي غټه جثه او صغر وړه جثه بضم الصاد وتسكين الغين. واما بكسر الكاف كبر وفتح الباء كبر کوي دغه شان صغر وي نو كبر ډیر عمر والا او صغر لږ عمر والا خلکو ته بوایو. نو دلته بحسب کبر الدلو بوایو جثه د بار دی کنه دغه د قاعده موافق وصغرها بوایو کا مخکې راځي. دریم موت الحيوان الكبير وإن مات فيها كلب او شاة او آدمي او پکې مړ شو کا آدمی مړ شو دغه یادو ژوندې نه نزح جميع ما فيها من الماء ټولې به روباسو د ټولو اوبو بیان روان دی. خجینانو هاشه کې څه لیکل شوي دا قصې موږ وکړلې پوه شولې پې. بهرحال دا د چا بیانو کویا کې حیوان لوېدلی دی کویا چې دی غیر جاری دی یو حیوان پکې لوېدلی دی او مړم ترې ایستلی دی پړسېدلی رجېدلی نو درې صورتونه یو بل کویا غیر جاری دی حیوان پکې لوېدلی دی او پړسېدلی رجېدلی هم دی دا قید ورسره ولګوئ مړ دی او پړسېدلی رجېدلی دی اوس
ویلی مټولی به بروباسو. نګوره المرحله الثانيه الانتفاخ والتفسخ. وإن انتفخ الحيوان فيها وتفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيوان او كبر. پوه شولې به او تقسیم مقسم نه کو بهر حال دغه حکم دی. راشد دلو خبر راته کوي نبوکی وزبه کوم بوکی نو بدی کې علما مختلف رائے دي تاسو متوجي شي وتا. یو رائے دار انتهي اسانه د کویا باندې کوم بوکله کېدلې او ما غیا دی. او دوی مداد چې کم علاقه کې کویا دي دغه علاقه کې کمی متوسطي بوکی دی غیا دی. پوه شولې به بس خبره ختمه. عدد الدلا چې دلای لیکل دلا دی يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان. ګوره دا خبره مکړه لکنه. فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط احتسب به. مطلب یې پیږي غټه بوکا مانی روي سری حساب به ور سره لګاو. لاندې لیکلي دی لأنه والمعتبر في كل بئر دلوها. او کچری دلو په کویا باندې نه و نو به چا ویلي چې یو صوبه په کې زیږي دغه بوکا ده. هر حال کې تفسیرونه وګد دي ښه. راشد دویم صورت انه الثاني البئر الجاري مخکره غیر جاری حکم بیر جاری به څه حکم وي. ولې چې دې حکم دادې دې خبره لګه بدله ده دې کې ټول یو بنه شری استلیکا ما حکم بدلنه کې د دم پرې کې کنه حکم ولونه ویلو نو بیر جاری حکم دار دې کې تو بنه شری استلی ځکه که اوبر وبا سينوري پکې راځي که څومره وبا سينوري پکې راځي وس بڅکو نو ګوره وان كان البئر معينا شيني ولا ينزح وبين الاستل نو ووجب نزح ما فيها حال لا چټولي وبر استل پکار وس بڅکو. أخرجوا مقدار ما فيها من الماء. وعن محمد بن الحسن أنه قال ينزح منها 100 دلو إلى 300 ورسد لي في لاندي تفسير ذكر كده. وفي معرفة ذلك 6 أوجه. إمام سيبنا الدورة ويتون دي كيان والتبو شراشي وتودرقي شاغو ويل شي بس من كويا كي دومر وبوبي بس دا كافي ده وببتر وباسو. او دوی رایدار چې دوه کسان به ته ودرو چې معرفت د اوبو معنی خبري نو که ویل چې بس دی کویا کې دومره اوبو بس فرش شوري او دا ډیره صحیح رای ده. لأن الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم. امام یوسف رحم الله نم دوه روایت دي توجه جی یو دا دی چې دا کویا څومره جوور دی څومره پلن دی دومره بکند او باسي معلوم به کی او براړه رخله وغي کېړه و چغړک شو بس ختم شو قصه. دوی مرایدا ده دوی طریقه یو پړې رواله او یو درون شی ور پسې غټه کو بو کې خکته کا او کمزې بوریلون شو غمن نشانی واچوا او رہی بیت یو شل لس یو څو بو کې تیرو باسه مثلا شل بو کې تیرو باسه به یو ګوره څومره کم شو نو مثلا لس غزوبو یو غس پکې کم شولې نو شل نه شلبت نور مرو باسي 180 پوه شولې دا طریقه به وکي. خجی امام محمد رحم الله نه ام دو طریقې نقل یو متن کې تیر شولا ټولې به تیرو باسي ټولې به 200 بو کې به ما یو دار چې 200 بو کې مرو باسي تر 300 پورې دوی مرایدار 200 والا تر 500 پورې برو باسي. خن اوس مفتابه راي کوم دارت ذکر کنو د کوم فقاوه اختلاف کړي چې مفتابه کوم یو ده اسانه او مفتابه چې ډیرو ته راجح ګرځولې د امام محمد رحم الله دا کوم قول چې متن کې ذکر دی دغه دی اور کنه کم یو 200 بو کېګا نو من خبر دل تر غونډه کړي وا نجاست غورځي کې ټولي به برو باسي یعنی 200 بو کې یادو دغه شان حیوان غورځيږي او هغه تفسخ ورجيږي وغيرها نو به ټولي بروباسي معنا 200 بو کې پوه شو دي کنه مخکې راځي او غټ حیوان به کې غورځيږي او ژوندې تر وباسو هلتم ټولي بوي 200 بو کې ښا. انه قال ينزح منها 100 دلو الى 300
القول الصواب کې د امام سبرائی مفتابی ګرځولې ده بحر کې او اللباب د قدرې شرح ده دا شان نور شروحات د قدرې د اردو والا او قول الراجح کې د امام محمد رحم الله دارای چې د مفتابی ګرځولې ورسېدلې په مخکې راځي اوس یو بل مسله بیانې هغه کې د حیواناتو تقسیم به کوي اده کوئی تقسیم کوي تاسو لږ بر وګورئ کایو کوئی کی مثلا مګه مړه وروته لا دغه شان پښو بل کوم شی دی یعنی نجاست پکې پته نه لګیدله نجاست پرې دی نجاست نه خبرو باسي مګه وغیرہ په کوئی کې لویدلې ده او هغه رستي پته ولګیدله او په دې وبو باندې او د سونه لوخي کپڑے وغیرہ څه بشوي دي اوس به څه کوو نو دوه صورت ول ذکر کړي تاسو متوجه شئ اول دا کچره دا حیوان پړسیدلې رجیدلې نو رويستلې شو نو د یو ورځ یو د یو شپې یعنی د 24 غنټو څه چې انزل شوی دی په د سونه به شوی دا ټول به واپس کو سمینځلې دوباره به وینځو او د سونم کړي دوباره به کوم ځنه وراو ګرځو ورسېدلې په کپړو مپړو سره لګېدلې 24 غنټو رئیستا دا کپڑے به نجسی چاپی مونږ کړي دا مونږ نه دی شوی راسي پی او کچره حیوان پړسېدل رېجېدل او به هم کوی نه رويستو نو به بدا د درې ورځو درش په خبرې 72 غنټو پوهه شولې پی دا راي د امام سبرائی دا د صاحبانو راي دا به مسله د سیدا ترڅو موږ ته تحقیق نه شوی هغه پوری حکم نه لګاو کچره حیوانو ورزیدل او موږ ته تحقیق وشو چې د 10 غنټو نه ورغورځیدل دي 10 غنټو کې څه کوم منځونه وغیرہ شوی څه انجل شوی د ټولو به بسې کوو مخکې نه او که معلومه شي چې د مثلا د 1000 غنټو نه ورزیدل دي تحقیق وشي به د 1000 غر سره ګرځو او که معلومه شي چې یو منټه شوی دی ناغي حساب بلګو او که معلوم د مودي نشي معلومات یې ونشي هیڅ هم نه راګرځو څوک وای دا صاحبین وی فتوا چې دا کنه مولوی صاحب دا صاحبین په قول الله رسې پی البته احتیاط د امام صاحب په قول کې دی زمونږ د فقهاو یو طریقې کار تاسو اورئ فقها چې کله احتیاط قول باندې فتوا ورنکي کوم کې چې وسعت په فتوا ورکی نبی داسې حکم لګي کوم قول چې احتیاطي غي مبارک وي مستحب د دسه وکي خبر د لنجین وزي وي وسعت د جایز دربل شانم کولای شي زمونږ مثلا تنویر رحمه الله به شزور کوم دغه شان لیکلي مستحب در منځونه راګرځول واجب نه دي دغه مفتاوی رای دا بلده پوه شولې په قصه باندې وجي وایو تاسو ګورئ وین وجد فی البئر فاره میتة بالتخفیف دیکھا میتون نه اگر میتن خو ژوندۍ ته وای چې ستموت عمرې ولا يدرون متى وقات پړسېدل نه د رجیدل نه د سورتي اوله بیانې نو اعادوا صلاه يوم وليله 24 غنټې اذا كانوا توزعوا منها د سینه چې هر څوک تی هر سره او بس کینه چې ته ودس کړي هغه یادو وغسلوا كل شيء اصابه ماءها تصور سیدلې دویم صورت وإن انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله قول الراجح كي هم دا مفتابه غرزور وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت وهو المفتابه القول الصواب تصور سيدلي بخبره دا صاحبانو قول چره دا اصل کې بدلیل بنا ده او بده کوئی مخکنه پاک کی وی دا یقیني خبره ده اوس پرون یا د درې ورځې رئیستا او به بالماده شوی دی کنه دی شک دی او الیقین لا یزول بشک پوهیږي به دا مسله راته مخکې مې پیره تیر شوی و الیقین لا یزول بشک خود شک د ختمولو لپاره مستحب دا ختمې کا ویلی مو کنه څه مسله کړه د تیر شوی او غیلې می خجی الکشن باندې د جوټو بیان دي دا به مسیو یو قصه براغونډ شي البحث السابع وم باسر انواع د سور د جوټو بیان راته کوي تاسو لږ متوجه شئ قاعده کلیه دا چې څنګه د حیوان د غوخي حکم وي اقه د جوټي حکم وي دویمه کوم چې د جوټي حکم وي اقه د خولي حکم وي البته څه مستثنیات تشته لکه د خر جوټه مشکوکه ده خولي پاکه ده
د حرج په وجه باندې رسوي. بهرحال جوټي چې دي صاحب د کتاب څلور ذکر کړي اصلا 5 دي. یو جوټه هغه نجس ده بالاتفاق، او یو مختلف فيه ده، او یو مکروه ده، او یو مشکوکه ده. اولم پریخي او یو پاکه ده. هر چې پاکه ده د انسان جوټه پاکه ده، او ما یوکل لحمه د کوم حیوان چې خوراک جایز دي دغه جوټه پاکه ده. پوه شئ مسله باندې. ورسره جزئیه واورئ. مسله دا ده چې د نامحرمي زنانه جوټه نامحرم سړي د پاره، نامحرم سړي جوټه نامحرمي زنانه د پاره فقهاو لیکلي مکروه ده. خو دې کې به تاسو قید لګوئ. دوه قید، یو دا چې د شهوت ویری، اصل کې دا قید دی چې شهوت ویری، بس دا قید دی فقط یو. به د شهوت ویره شته که نشته دې لپاره یو آسان خبره ذکر کړي دلیل. هغه دا که دا غیر محرمه ښځه پیژني نه به پکې شهوت راتلی شي، او غیر محرمه ښځه محرم پیژني به د شهوت ویری. اصل کې شهوت شته که نشته دا د زړه شی دی، دا پټ شی دی. امنګ ویلو کله چې علت پټ وي په سبب ظاهره فیصله کیږي که نه، تیر شوي وراته نو پیژني نه پیژني دا سبب ظاهره دی، اوس په دې به فیصله کوو. او دا مکروهواله د انسان د جوټې په وجه نه ده، نه دی، هغه به هر حال پاک دی. دا د دې په وجه شیرته لانجه جوړه نشي، فتنه جوړه نشي. ښه لکه څنګه چې مخ په باره کې وایي دا پرده نه ده، فتنه دې جوړېږي دې وجه نه پرده ده. نو اصلي حکم دا دی چې جوټه که د زنانه وي او که د سړي وي به هر حال پاکه ده. او که د ښایسته اجنې وي او که د بدرنګ شوي خاوند چې ورته ویل که ته جنت له راسځې په خدای که جنت ته م لاړ شه. او بېګاره ته یوه قصه وکړه، یو کس عمرې له بوتله اول ته یې وله غاړه ورکړله کمزېداره چې ګورې دین په دنیا مې باقي خوري، نه به مې چېړې نه به دې چېړمه، او زه نور کور ته ځو خدای ته وګوره نو راسه لانجې نه کې. نو کله کله دې داسې تنګ شي داسې مانې واوړې به څه کې. ښه جي. نو د آدمي وما یوکل لحمه والا طاهره، د جنوب والم طاهره، د حایز والم طاهره، د نفسا والم طاهره، د کافر جوټم طاهره ده. پیږي خدا الګ ور یاد ساتي قید بلګوي چې څه نجاست نه لګیدل، اوس خلینی دا سی جوټ کړه نبی خدای په وجه نجس شو کنه یار. مخکې شراب اسکلی دي هغې خوله ګنده ده، هاکه لاړې ماړې تیره راتېرې کړې غیر څه ختم کړه به یې جوټه کړه بس بیا به صحیح. ښه جي. دغې کې مرغۍ م راغلي ما چې کم خوراک جایز دی، ښه د هغه جوټه م پاکه ده. بلکې د غیر معقول اللحم مرغۍ چې دي د هغې جوټه م پاکه بنا بر استحسان بقیاس الخفي قسم کړی و که نه، هغه په څه باندې خوراک کوي؟ سکاک خوراک مخوکه خواړو کې نه اړو کې قسم وختي وکړله. دا غیر معقول اللحم دواړو د بغت شوی کني بهرحال پاکه ده. ویلي مو که نه ما تاسو الفقه خبرې ټولې یو تړل شوي دي. ښه جي. دا یوه شوله. مستثنیات ته دا دي چې اوښ کم جلاله والی یا غوای جلاله یا چیلنج وغیره جلاله پیژنې ګرځي را ګرځي دا ګندګي خوري، نو د ګندګۍ په وجه باندې هغه مکروه ده بیان یې کوو. ښه جي. هر چې نجسه ده نو د سپي او د خنزیر والا نجسه ده، په دې اتفاق دی. دوه صورته. او د غیر معقول اللحم حیوان پرنده نه حیوان د زناور یادومه سباول بهایم چې ورته وایي د دې هغه مختلف فيه د زمونږ احنافو په نظم باندې نجسه ده، یعنی مکروه تحریمي ده. نو پاکه حرامه مکروه تحریمي درې شو. او د پیشو والا د جاجای مخلات والا سباو الطيور والا سباو الطيور په دې کې شامل کړي. ما يسكن فی البيوت لکه مار مګه د دې وغه مکروه ده. اصح دا چې تنزیهی مکروه ده. وایو به 5 نمبر مشکوک ده د حمار او بغل، حمار والا او د قشر والا. نو استوکې ډېرې قصې پکې نشته. وصور الادمی وما یوکل لحمه هلکه جدید مسلې نه پاتې شوي. مسله واورئ د سور د آدمی پاک دی ښه جوټه، هکه انسان مړ شي او د خولې نه اوبه راځي هغه اوبه ناپاکې دي. ولی انسان چې مړ شو وختې موږ ویلو مرګ سره شی نجس کیږي. خیالم دی بیا م ویلي چې انسان پاکیږي هله چې ذبح وشي په صحیح تشریعي طریقې سره ښه پاک شو دا بیله خبره ده، کار یې ناجایز کړی هغه بیله مسله ده.
بهرحال انسان کمل شخلین اوبر وته د اوبه ناپاکي دي او طریقې انطباق به څوي بدن ناپاک دی ناپاک بدن غوښه ناپاک یو د جوټه د غوښې نه راځي دا ناپاک حجی بل جنابت په حالت کې کوم خوله روزي نو هغه پاکه ده ولی جنوب سړی ژوندې سړی دی نو داغه جوټه پاکه د وختي مې ویل او خولې حکم د جوټې دی نو خوله به هم پاکوي طریقې انطباق دا مشوله وسور الكلب والخنزير والسباع والبهائم بارک دی د دواړه راجمع کړي دي وای دا نجس دي خجی درم وسور الهرة والدجاجة المخلات والسباع والطيور وما يسكن في البيوت مثل الحية والفارة دي بارك وي مكروه دي دا طرفين قول له هم دا مفتى به دي امام يوسف رحمه الله د سوري هرې په بارك وي دا بلا کراهت پاکه ده مخکې راځي څلورم نمبر مشکوکه وسور الحماري دا مشکوکه ده او دغه شان بغل نه مراد چې موري خرابي که حیواناتو کې نسبت دا مور ته کیږي نسب مور ته زی نو چې موري خري او پلاري اسی دا دغه بغل منګ یادو دغه مشکوکه ده او که موري اسپي نه به خو د اسوال حکم دی او اسخو ماکول اللحم دی حقیقت کې ښه دا خوري چې نه د دې بل وجه درسته به وایو نه به جوټه پاکه ده ورسېدلې په مشکوکه ولی احادیثو پکې تعارض دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت داري چې د حمار جوټه پاکه ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه داري چې نجس ده دوړو کې تعارض رااله به موږ قیاس لاړو قیاس لا صحابه په قوالو کې شي بلکې احادیث نبی علیہ السلام نه چې کوم ثابت دي هغه کوم تعارض دي د صحابه او قوالو کې تعارض دي قیاس لا چې لاړو چا مانی ور قیاس کې سپی مانی نه پاکيږي نو پکارم نه چې سپی ور قیاس کو دي د ضرورت سپی د غوډیر نشته د من خلک بار ماروړي پښو مانی ور قیاس کا نه هغه مانی قیاس کو مکروه تنزیهی دی جوړیږي د امام سب سے بقول پاکیږي دام نشو کولای ولی اخو می کثرت التواب والطوافین علیکم الطوافات دی خرخ داسې نه تاسو پیږي خرمه یاد وي خره تزین خلکو زله خرابېږي او کنه دلته په پنجاب کې اوس خزوا امو لوري تواس کړي وای موري وای پولیس رال وای رادن نشوي د دې ونیتونه خراب دي وای پښتاني دی وای اورورم دی رادن نه کنيتونه خراب دي وای د باجوړو د ومند وزیرستان خاصدار دي وای خرم رادن نه کنيتونه خراب دي ټول دالو بکین وس بهرحال نو په بشو نه شو ور قیاس کوله بس تعرض د الله ورغله دي نو اصل کې وب پاکي وي وس دی بګي خلو ولا ناپاک شوي کنه شوي خبره مشکوکه بعد شو د مشکوکی حکم سره فإن لم يجد الانسان غيره وتوضأ به وتيمم وبأيهما بدأ جاز كم معنی شروع کی سیده مسله دار جغوا د میخي وغيره کم اغا شخون بنا بر راجح قول غنب شخون چې ويو کیازي ترا ورزيږي غ نجسي کا زکه دالان دي مېدی ته واپس راځي پوه شولې به بس وکړو